که سړي داسې قسم خوړلی چې زه به کور ډوډۍ نه خورم، یا د دې ښځې د لاسه به ډوډۍ نه خورم، یا به ښځې سره خبرې نه کړم، یا به مور پلار سره خبرې نه کړم، نو د شریعت دا حکم دی چې دا قسم دې مات کړي او کفاره دې ادا کړي، ځکه دا قسم ناروا دی. د خپلو خپلوانو نه قسم خوراک، د ښځې نه قسم خوراک، دا به نه کوه. دی خدای فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. قسمونه درې قسمه دي. یو لغو قسمی بیهوده، د دې دوه مطلبه دي. اوله دا چې تکیه کلام په شکل قسم خوري، ولا چې کار وکم ولا چې کار وکم. دا افغانیان ډېر خوري. نو که زړه کې د قسم اراده نی نو خدای پاک یې پې نه نیسي. خو دا عادت جوړون نی پکار چې باره خبره سړی ولا وایي، ولا چې کوم بیا ولا چې بیا نه کوم، ولا چې اخله بیا ولا چې واخله. دویم مطلب د لغو قسم دی چې سړی په ایره قسم وخوري چې دا کار ما نه دی کړی او د کړي، نو په هغې خدای پاک سړی نه نیسي. دا یو قسم، نو دې ته یمین لغو وایي. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. په لغو بیهوده قسم هم نه نیسي، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. پای قسم هم نیسي چې کوم په زړه کې ستاسو ګرځي. نو چې زړه کې ګرځي هغه دوه قسمه قسم دی. سړی د آینده کار په باره کې قسم وخوري چې دا به نه کوم یا به دا کوم، نو که ماتې کړو نو کفاره به ورکړي. کفاره به یې اووه مبارکې ذکر ده. او که ماتې نه کړه نو که قسم د نارواو نه خو خود نه به کوي، او که د روا کار نه قسم و نو پکار دا ده چې مات کړي. دریم یمین غموس دی. غموس قسم دې ته وایي چې قصدن سړی په دروغو قسم وخوري. نو د دروغو قسم په کفاره نه خلاصېږي، به خدای ته جاړي، توبه به وباسي. لکه قسم دی که ما دا کار کړي او کړي وي او ښه ورته معلوم وي، یا ما نه دی کړی او کړي، نو چې په دروغه قسم وخوري سړی دی دومره په ګناه کې ورننوت چې دا په کفارو نه خلاصېږي، دا به په توبه او په جړه خلاصېږي. او که د آینده کار په باره کې قسم وخوړه نو که وی که هغه کار کفاره به ورکړي، که وی نه که کفاره پرې نشته. خو ما درته وایي داسې قسم چې هغه روا کار نه قسم وي، دا کول نه دي پکار، او هغه دې مات کړي، کفاره دې پرې ورکړي. حضور پاک وایي چې سړی د جایز کار نه قسم وخوري، نو په قسم ټینګ کېدل دومره ګناه ده چې مات یې کړي او کفاره ادا کړي، نو دا ترې ښه ده. لکه د روغ خور نه قسم سړي خوړي، د کور راتلو نه، یا چا سره د خبرو کولو نه، یا د یو خاص بولي نه چې دا به نه خورم په ما د قسم وي، نو دا دې مات کړي او کفاره دې ادا کړي. کفاره د قسم هغه درې روجي دي. یا لسو مسکینانو ته ډوډۍ ورکول دي، یا د هغوی جامې دي، یا مړی ازادول دي. دې کې چې هر یو وکړي نو کفاره ادا شي. نو لسو مسکینانو ته ډوډۍ، یو مسکین 2 وخته ډوډۍ، د هغې اندازه فقهاو کرامو 2 کیلو غنم لیکلی دی. یو مسکین ته چې 2 کیلو غنم ورکړي نو لسو مسکینانو ته شو، نو 20 کیلو غنم شو. 20 کیلو غنم چې ورکړي یا د هغې قیمت ورکړي نو کفاره ادا شو او قسم نه مات کړي